تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. زما عزتمند علماء کرام نن زمنګ استاد سورا جمع کېدل دا په یو مناظرې په نوم باندې راجمع کېدل دي. الله دې وکړي چې زمنګ کم سعی سټډیو مطالعه وکړل او تاسو کم کړي ان شاء الله الرحمن. زمنګ هم دغه سوچ دی که په یو مسله کې زمنګ پوهه نه تاسو موږ پوهې کې ان شاء الله موږ بس تاسو متابعت وکړو والله العظیم. کوئی خبره کې داسې چې انسان دی کمزوري اغازي ته د چا ذهن نه رسېدلی یو خبره موږ تاسو ته وکړله ان شاء الله تاسو هم تعنت به نه کوئ ابه منئ. د ټولو نه اول زه څه چند شرایط د مناظرې نه مخکې ذکر کومه. په کومو شروطو چې ستاسو زما سره اتفاق رالی هغه به متفقي که په کوم شخص تاسو احتراز و د هغې علت وجه باعث به بیان که به موږ متروک تاسو به ووایئ. بیا ستاسو موقع د خیر که شرایط تاسو زیادت کولو تاسو ته انشاءالله گنجایش او اجازت بیا تاسو ته شته. اولنی شرط دا دی چې انشاءالله الرحمن د آداب مراعات به کوو. کې هم ستاسو کې د یو بل بېعزتي بېادبي تذلیل تفسیق تکفیر د دې نه انتهایي ځان ساتو. که زمونږ مشران دي او که ستاسو مشران دي د مشرانو نوم به قطعا په توهین سره نه یادو. زه په خپل مشر خفه کېږم تاسو هم په خپلو مشرانو خفه کېږئ. نو انشاءالله زما ټولو ملګرو ته دا نصیحت ده چې ملګرو قطعا زمونږ د دې علماو ملګرو د مشرانو نوم به قطعا په بېادبۍ سره نه اخلئ. موږ به هم نه اخلو انشاءالله تاسو به هم د دې خبرې خیال به ساتئ. دویم نمبر احقاق د ما هو الحق ابطال د ما هو الباطل دا به کوو انشاءالله. کوم څه ته حق ظاهر شي د دویم شرط زما دی به انشاءالله د حق متابعت به کوو. دریم نمبر دا دی د غلط اسامیونو به احتراز کوو چې زه راولګېږم یو مولوي صاحب ته یو غلط نوم یم تا دا د نص قرآني د شریعت په دې باندې وارد دی چې دا ممنوع او مکروه راغلی دي او ناجایز راغلی دي دې نه به ځان ساتو. څلورم نمبر منګ او تاسو به ان شاء الله الرحمن خروج عن المبحث به نه کوو. که چېرته په یو ځای کې خروج راشي داسې چې مفید و مضر نه مقصود ته او مطلوب ته یعنی مدعا دپاره د ایضاح سبب جوړېدو باعث جوړېده خیر ده که خروج عن البحث وشي ان شاء الله دې کې به موږ او تاسو ګنجایش لرو اجازت به ورکوو. بله دا ده مناظره پنځم نمبر په کتب المناظره په ترتیب باندې مناظره علی نمت کتب المناظره داسې اکو بکو سرسندکو واملاړه په طرفو کو نه جي که زه یو خبره کوم د اصول لاندې به کوم که تاسو یو خبره کوئ د اصول لاندې به کوئ. که په ما باندې ستاسو اعتراض راته به ووایئ چې دا خبره د اصولو مخالفه ده زه به هغه متروکه کړم. که تاسو کې یو خبره زه به تاسو ته وایم مولوي صاحبانو دا خبره د اصولو د کتابونو د مناظرې د هغې مخالفه ده انشاءالله تاسو ته احتراز وکړئ اجتناب ته وکړئ انشاءالله تاسو به هم ترې کوئ. بل دا دی چې موږ او تاسو به په دې مناظره کې بنا بر عبادت یې کوو انشاءالله د مسخرو نه به هم ځان ساتو. څنګه چې مولوي صاحب تبسم خیر د جایز د رشیدي لیکلي دي تبسم جایز د هغې څه خپل علل دي تاسو پرې پوهیږئ. هغه کو څوک کې هغه گنجائش لري زمونږ ملګری هم دې کوي تاسو هم دې کوي
او باقي هغه چې د توهین په نیت چا پسې استهزاء او خندا کول دا به جایز نه او دینه به ان شاء الله ملګری ټول ځان ساتي. بل دا ده تو په دې مسله کې خدای مکه مدعی اړه یا مدعی معلل سائل د اړه چې هر جانبین وتی په ملګرو کې یو ملګری جوشي او جذباتي زه به ان شاء الله زه ډېر استقامت والای مو خدای دې را پکې پیدا هم کې دسي ونی شي چې دسي یو غلط حرکت وشي خو بیا هم که چرته کې زمنګ ملګرو کې یو کار وکړو نو زه به انتخابای مو زما د عادت دې کې دشي چې بیا وسره زه خبرې مونږ نکم د پاسېدل او ملګری پسې زور کول او ته یقیني درته ویم د دې په ځای باندې غلط خلک د چایو پیښه نه یادوم هغه خلک چې هغه ته مونږ تاسو باقاعده یادو چې پلان کې خلک د ان شاء الله داسې باندې کو چې یو ملګری پاسېږي یو خبره دغه وخت په اندازه باندې صدر به وای چې لکه خیر دا خبره ته وکړه دا خبر دسه نه ده ملګری به پاسېږي نه مولوی صاحب را پاسېږي جوشي شي بل نو جوش نه به ان شاء الله ځان ساتو سر ده کنه څنګه چې علامه شامی په نهم جلد کتاب الحذر والاباحت کې لیکلي دي چې المناظره فی العلم لنصرة الحق عبادتون دا عبادت د والله لازم شپه د خوندور شپه ده منګم عبادت ګڼو تاسو می عبادت ګڼئ نو عبادت به بطور عبادت کو او بده چې موږ تاسو به ان شاء الله الرحمن په اتفاقیات باندې بدلایل نه وایو زمونږ استاد په مابین کې مدعا داوا جواب داوا لیکل شوی ده خو په دې کې هم په اتفاقیات او ادله ذکر کړل نو دا به جایز کار نه راغلی او دا به د اصول او د شرایطو مخالفت راځي یو مسله اتفاقی د زید سره منم نو ته ماته ادله ولې ذکر کې یا زه یو مسله د تاسو ته متفقه ده زه بیا سینزوري بنو کوم په هغه به ادله زنه واردوم نه به ذکر کوم اخره کې زمنګ د جماعت مختصر تعارف در سره وکم منګ د تنګي د محقق العصر مدقق العصر حضرت مولانا فیر مفتی ګول شاه حقانی حفظه الله تعالی الماتوریدی الگوهری النقشبندی زداغه مرید مې داغه شاګرد مې او دا محمد رحیم محمودی صاحب دی او دا نور زمنګ سره دې سبایګان دي او ابرار مولانا دی دا زمنګ ملګری راغلی او زمنګ استاد دا مناظره چې دنه په حیات الانبیاء باندې ده امداسې ده کنه مناظره زمنګ استاد په حیات الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دې موضوع باندې ده هغه شرایط دي که په کوم تاسو مطلب اتفاق را سره نه وي موږ به ان شاء الله متروک وکړو دا چې ضروری خبره نه ده الحمد لله لاح التوحيد والسنة وأدحز مقرات الشرك والبدع وأصلي وأسلم على سيد الإنس والجن خير وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله العظيم انتهائی قابل قدر علماء کرام جانب مقابل د طرفنا مشر عالم دین عبدالحکیم ماتوریدی صاحب چې کوم خبرې وکړلې ډېر حده پورې ان شاء الله تعالی چې زما او د هغه په خبرو باندې اتفاق ان شاء الله راځي خو د دې نه مخکې دا بحث چې جوړېدلو د هغې منشم زه نه بیانومه ځکه بیا وخت هسې خرابېږي د هغې ټیم خو صرف دومره ویم چې بعض د منشې نه بعد دا ملګري ستاسو ملګري او زموږ ملګري چې بعض دپاره ټیم ټاکلو تعیین د موضوع یې کوو په هغه وخت کې دیو څه شرایط لیکلي نو باید چې زه هغه ستاسو مخې ته څه ناڅه وړاندې کړم ټول ناول هغوی خو خپل منځ کې دعوې لیکلي وي یو دعوه لیکلي وه بل جواب دعوه لیکلي وه زموږ د طرف نه ملګري خو هغه شرایط به زه ستاسو مخې ته وړاندې کړم اول شرط یې دا لیکلی په دې دیو اتفاق راغلی دوانو جانبینو نه
چې د متکلم مناظر کې بات نہیں کر سکتا سوائے صدر مناظر کے. دویم شرط دا لکھلو دوران تنقیحات کوئی بھی فریق نہیں دے سکتا. دریم دا بندوں کے علاوہ 9 بندوں کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہوگا. بس دا خو زمانگ استاو بھی اتفاقی شو پدی جگہ. څلورم دا چې هر متکلم کا ټرن 10 منٹ ہوگا. بیا اخیره کې دا خبره لیکلی چې تنقیحات ټیم چې کم دی یو نیمه غنټه وي. باقی ټیم علاوه د مناظرې د دلایلو د پاره دار ثابتولو د پاره او دا غینه علاوه ټیم چې کم دی و نیمه غنټه دی. پګنی می غنټه تاسو ها بس ټوټل ټیم چې کم دی و نیمه غنټه. زبر دا غڅن خبره نه ده. مسله رسول ان شاء الله. بل جای مناظری زم متعین شوی دی. بس الحمدلله تاسو حاضر شوی منګه حاضر شوی. نو بیا به تاسو هم وایي چې په دې دا کوم شرایط چې دیو مناظرین خپل منځ کې لیکلي په دې باندې تاسو اتفاق دی وسه پوري په دې خپل کلک ولاړې. مانه شکر دی. وز تاسو دا کوم اصول او شرایط مونږ ته مخې ته وړاندې کړ په دې باندې زلک تفسیر کوم. اول تاسو دا ویل چې آداب مراعات وکولې شي د اصول خیال به ساتل کیږي. مثلا زمنګ مشر به تاسو په بیا دبی الفاظ سره نه یادوي توهینی الفاظ سره تذلیل سره بالکل په دې زمنګ تاسو سره اتفاق دی. ان شاء الله معامل ګرونم د خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هم بالکل د دې مشرانو ته په خله نه ورولې په غلطو الفاظو سره او تاسو په خدمت کې زما دا درخواست دی زمنګ مشران په بدو الفاظو سره ما یادوي. دویم دا چې احقاق د ما هو الحق او ابطال د ما هو الباطل د لپاره موږ دلته حاضر شوي. بالکل هم دغه خبره ده ان شاء الله دا وکړو. دریم دا چې د غلط اسامیونه بزان ساتو. بس دا به اول کې ملحوظ دی خو ځا خپل منځ کې هم غلط نمونه یو بل ته نه وایو. بالکل په دې زمونږ اتفاق دی تاسو سره. څلورم دا چې خروج عن المبحث باندې کیږي. هم دا خبره ده چې خروج عن المبحث باندې کیږي خو مولانا سے محترم دا خبره وکړه چې البته مفید چې کم خروج عن المبحث او مضر نه داوي تا اب کو بس ټیک دا. بل دا پنځم نمبر چې په کتب المناظری په نعمت باندې با موږ مناظره کوو. بالکل همداسې موږ غواړو چې په دغه اصول باندې مناظره وشي نو دا غي باندې څه ثمره مرتب کیږي. بل دا چې مسخرونه بزان ساتو. بالکل په دې زمونږ تاسو سره اتفاق دی. او وم نمبر شرط دا چې خپل ملګرو په خدمت کې هم زما دا درخواست دی چې جوش او جذبه او د بد اخلاقی نه بزان ساتي او د نورو ملګرو په داسې زمونږ په دې باندې تاسو سره اتفاق. بل دا چې په اتفاقیات باندې بدلایل نه وایو. په دې خبره کې زلک وضاحت کول غواړم. دا خبره بالکل واضحه ده چې په اتفاقیات باندې بدلایل نه وایي. بس هغه ثابت دي پای اوس موږ اختلاف نشته ما به النزاع باندې بدلایل وایو دلته. خو البته چې یو شی ته اتفاقی ښکاري او ما ته اختلافي ښکاري اما ته ما به النزاع ښکاري هغه لپاره به زه وجه بیانوم قرینه به بیانوم. بالکل په هغه باندې زه به باس کولای شم. بل دا چې مولانا سے محترم د خپل جماعت تعارف کو. زمنګ جماعت هم الحمدلله ارچا ته ښکارا دي چانه پټ نه دي. زمنګ هم د تحفظ یا قائد علماء اشاعت التوحید و سنت سره تعلق دي. سواد پسیمه باندې زمنګ دا تنظیم دي د مولانا وحید الله وحدان سے په نگرانی کې دا چلیږي. او زه خپل ملګرو مختصر غونته تعارف زما خو وضاحت بتا استثنا سي زما یاسین نوم دی قاری یاسین سي. ما ته وظیفه د ملګرو طرف نه صدارت حواله شوې او زما سره د خي طرف ته زما ورور مشر شاه اسماعیل صاحب دا زمون معاون دی. دنا اخوا زمون سره بل ملګری طالب العلم شهاب الدین صاحب او زما سره زما نوجوان مناظر دین مناظر اسلام بشیر احمد صاحب او دنا هغه طرف ته زما سره بل معاون هغه بختی ګل صاحب او دا غین اخوا زمون سره طالب العلم ولی الرحمن صاحب دی. دا زمون ملګری دي او ان شاء الله تاسو کوم خبره وکړلې او کوم پوری کوم باندې کو ان شاء الله اغي زما په امر سره ان شاء الله دی بدغرن په دې باندې پابندي او دین اخوا بټیل نه دي.